بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. د سواد نیوز ډاټ کام مینوالو زم تاسو ورور تاسو ملګری محمد زبیر خان کتونکو دا وخت منګه په سید شریف د ډي ای جی د دفتر مخې ته موجود یو. تاسو زما په شاده تورو کپړو والا کسان نه نو دا پارش شلکاران دي چې د دې سره زیاته شوی دی. په شنګله کې په 17 تاریخ چې کوم واقعیا شو او پای کې د دې سلور تنان چې دی هغه د تورو تنبو شاده شوی دی باغی فایر شوی دی هغه په افایر چې کوم دی هغه غلطی دی پای کې چې د صداقت نشته او دغه په وجه باندې دی پاغه د شنګلې چې کوم سرکل ډي اس پی دی هغه پکې انوال دی د پولیس ډپارټمنټ چې کوم الکاران دی هغه پکې انوال دی. د دې سره واقعیا مخې ته راغلی دا هغه والا موږ دې سره خبرې کوو چې دینن پر روډونو ولیدي د دې مطالبه صدا 17 ستمبر باندې شنګله کې لیلونای کې څنګه پټرول سکواډ ډیپټي رینجر سے په دغه درې فارغ ګاډان هغه الته یو اری ماشين خواته دوړای نه لرګي ولاړ او هغه باندې هغه اکشن اغستې دی هغه غاډي نیولې دی او هغه خپل کسټډي کې ډیویژنل افیس ته وړل. هغه دوران کې پولیس اهلکار هغه یو ډي اس پی ته اطلاع کړې دا شیر حسن چې هغه الته هډ کوارټر انچارج دی هغه ته ویلي هغه راغلي دی 25-30 اهلکاران سره پولیس موبایل 15 شپږ راغلي دی او هغه سلور کسا نیولې دي هغه باندې تشدد کړی دی هغه بوتلې دي دا غي نه پس دا واقع چیز شروع کېدل نو دا غوي د ځینې ملګرو سره په فون رابطه و او بهرحال چې جګړه زیاته شوې دا غوي موبایل فون بیا دا غي نه پس نه دی میلاو شي هغه باندې یو منګړت او د دروغ اف آی آر شوی دی چې دی یو کور ته وړېدلې دي او یو پولیس اهلکار یادېږي کمال حسین چې داغه په رپورټ باندې دا اف آی آر درج شوی دی او هغه الریډي 2013 کې په ټیمبر سمګلینګ کې برخار شوی نو کرای نه دوباره څنګه بال شوی دی داغه تحقیقات پکار دي او موجوده وخت کې د پولیس وردای کې د دا کارونه څنګه کوي. ډي اس پی سے یو غلط کار چې دی داغه ملګرتیا کړی دا څنګه ملګری هغه وهلي ټکولي تشدد کړی دی په لاک اپ کې بند کړي 3 غنټه چاته میلاو شوی نه دی هغه نه پس اف آی آر په درج کړی دی چیرې کور ته ورغلی دی او کور نه راوستي دی او بیا چې دینو په پولیس ډي اس پی باندې په اره ماشين کې په تختې باندې گزارونه کړي دي هغه زخمی کړي دي نو دا اف آی آر په خپل دا چغلي کوي چې دا بالکل د دروغ دی دا منګړت دی سو کو پسټو سیول ډیویژن ملکند کې دا نشي ثابتولې په دونه تاریخ کې چې د فارس یو افسر یا ډي اف او هغه ملزم نیولې دی او هغه سره چرته تشدد کړي نو دا لاسن کې دی چې پولیس ډي اس پی باندې چې داغه 30 اهلکاران دغه موجودي ګنران موجودي او بل طرف ته سلور کسان هغه خالی لاسي ناغه پسنګ باندې په پولیس ډي اس پی او په پولیس افسر باندې تشدد کوي دا به بنیاده خبرې دي دا غي د پاسه ډي پی او شنګلا دا ملګرو د خپل ډي اس پی او دا اهلکارانو هغه ملګرتیا کړې ده زمونږ د ملګرو زنګ د افسرانو خبرې نه دا ورېدلې تر اوسه پوری په خپل خبره باندې په هغه باندې قائم دي. نن زمونږ ډي ای جی ملکند هغه سیدو دفتر مخې ته چې دی زمونږ احتجاج وو مونږ پرونه اعلان کړی نور صوبه کې زنګ ملګري نن په احتجاج دي آر پی او صاحب سره زمونږ ملاقات شو سملګرو په کوشش باندې هغه مونږ ورالو ډي اس پی صاحب راوتلو او مونږ هغوی سره خبرې وکړلې او آر پی او صاحب هم دغه یو خبره کوي چې زما ډي اس پی باندې گزار شوی دی مطلب ټول یو خبره ده د پولیس ډپارټمنټ د خپل یو ډي اس پی د بچاو دپاره څلور کسان په 30 کسانو باندې وهلي دي دغه باوجود اف آی آر پی شوی دی په جیل کې دی لا هغوی ضمانت نه دی شوی دغه باوجود چې دی نو هغوی اف آی آر هم انکمپلیټ دی مثل هم اوسه پورې نه دی جمع کړی دغه باوجود دوی خپل خبره په هر ځای کې یو شان کوي او د مونږ چې کومه خبره کوو نو مونږ د ټول پولیس فورس د هغوی د بدنامولو کوشش نه کوو او د هغوی د قربانو نه انکار نه کوو دا زموږ وروڼه دي څنګه فخر دی او کے پی ماډل پولیس څنګه چې په ټول پاکستان کې دی مونږ وایو چې یاره د دې په کم شاندار تاریخ دی د شهداو هغه یو ریکارډ دی چې هغې باندې داغ رانه شي او داسې کسان چې د هغه د پولیس فورس لپاره د بدنامۍ باعث جوړېږي چې دا ریفیل فور وړه غونډه پوښتنه کومه چې کم سے کم د سرکار په سرکاري فایر کې یا تشدد کې یا داسې واقعي مخې ته راځي د عوامو بس کېږي چې مطلب ستاسو دا حل دی چې په تاسو په ملګرو سرکاري اهلکاران دي چې هغې فایر شوي دي هغه د تور تنبو شاته دي او دلته کې چې تاسو په احتجاج کولو مجبور ځنګلات چې دي هغه اسیم تباه دي او بیا تاسو په روډونو راشئ د ځنګلاتو حفاظت بس وکړئ او د دې قوم بس کېږي دا تپوس خو چې زه ستاسو نه کوم د میډیا په توسط باندې د ټول قوم نه او د چیف منسټر صاحب نه آی جی صاحب نه د ډي ای جي صاحب کمشنر صاحب نه چې یو پولیس فورس د هغې افسر او د هغې اهلکاران په خپله دا د غلط کار ملګرتیا کوي الټا هغه سرکاري ملازمین وهي ټکوي او نو زه وایم چې یاره په دې حالاتو کې بیا اف آی آر داسې لیکي چې هغه د ماشومانو خبرې دي
او هغه ممکن نه چې را یو 4 کسان د 30 کسان مقابله څنګه کوي او هغه په پولیس افسر گزار څنګه کوي. نو دا اف آی آر خو داسې دی چې لکه داره خندارې دا په پولیس فورس باندې د بدنامۍ یو ټکی دی او چې دا سړی نن د پولیس اهلکار او ډي اس پي صاحب دا وایي چې په ما پولیس والا فارس والا اهلکار چې دی د ډنډې گزارونه کړي دي او لاس مې زخمی دی. نو زه چې دا سړی به د دهشتګردۍ چې دا کمې تیارې بیا روان دي الله دې نه کړي چې دا سیمه په هغې باندې اخته شي. نو دی به مونږ دا قوم بهیچت قوم د یو شهري او سرکاري ملازمین دا ټول مونږ د دې سړي نه توقع کولی شي دی به زمونږ د تحفظ ضمانت وکړي یا به دی زمونږ ضامن دی به څنګه صاحب دغه وکړي تحفظ وکړي. او ګریډ مې دی فارس ګارډ یم سینیئر فارس ګارډ یم. یاره جي نن چې کوم موږ راغلي موږ خپل بیټونه ټول خالي پرېښي دي په دې یو وجه راوتو چې زموږ سره ملګري وو اطلاع ورته میلاو شوه چې په لیلونۍ کې د لرګو سمګلینګ کېږي دي. زموږ سره موږ 2 محکمې یو پټرول سکواډ ورته وایو موږ یو جي پټرول سکواډ والته چې موقع میلاو شي بیا ځي هغې سره زموږ ملګري هغه چې څنګه لاړه دي موقع ته ورسه په موقع باندې سر 2 ډینې لرګی هغه ونیو چې ونیو سر موږ لاول اصول زموږ دی چې کله موږ ګاډی سایډ ټکو نو هغه ته وایي چې بھائی دا لرګی قانونا دی لاول موږ د لرګي خواته لاړ شو تماشې وکړو. زموږ یو موهري چې هغې ته موږ موس وایو چې دا په لرګي شته که نشتي نو چې موس پي نه و نو موږ ملګرو به ترې پوښتنه کړې چې بھائی ته د دې سرکاري څه جواز وښایه څه کاغذونه ماغذونه وښایه که لرګی لیګلي په دې کې دې خبرې شوي دي. په دې کې بیا یو ډي اس پي دی چې دغه ډي اس پي څه ورځې مخکې هم څه کلونه مخکې هم په ده باندې د فارس د اف آی آر ډیمیج رپورټ هم چاک شوي دي پای کې دی دغه شی او جي ډېرې بیا هغه راغلی دا ملګرو سره یې خبرې کړي هغه ورته چې یاره که ستا لرګی قانوني موږ ته څه جواز وښایه یا زموږ د افسر څه لیکلي موږ ته وښایه چې تا ته څنګه څه قانونا شوی دی دا لرګی. په دې کې دې هغه تپوس پوښتنه ترې نه ده کړې خو نورو خپلو سپایانو ته سوال جواب کړي ډېر راغلي وهلې صاحبه اصولداري قانون په عین کې دا وایي چې کله تاسو ته ضرورت شي نه که آرمي ده او که پولیس ته ستاسو مدد لپاره راځي کیف سي ده نو صاحبه دا مدد راتلو په وجه باندې هغو په موږ سره بدې ردې ویلې او زموږ ملګرو بېعزتي وکړه د دنیا خلکو په مخ کې. او صاحبه تاسو ته پته چې فارس ډپارټمنټ خو داسې ډپارټمنټ چې د سره چاقو نه چوړکۍ نه صرف صرف لخته دي اکثر ایو ګاډ بوک یو پین قلم زموږ سره خو نور څه نه صاحبه په دغه باندې خو زموږ سره ستاسو د قام دعاګانې دي په هغه دعاګانو باندې ځنګل موږ ساتو جي زموږ سره نه ټوپک شته نه بل څه شته صاحبه د هغې باوجود پکار ده چې د زموږ مرسته کړی وی صاحبه زموږ د ملګرو سره شروع کو شاتاره کو د هغو بېعزتیانې وشي بیا سر په هغو باندې اف آی آر یې وکړې اف آی آر یې پې داسې اف آی آر وکړي چې ته اف آی آر څنګه کوې زما حق ته چې زه وکړم جي اف آی آر. کمال حسین د وخت نه سمګلر دی دی یو پیر پکې ډسمس شوی هم دی دی زموږ سره په یو موقع باندې تللی ماتې په خپله 50,000 روپۍ جرمانه اخیستې موږ سره هم دا ډایله کړی دی خو بیا ما ستا په نوم پرچه کړ کوم نه تا ته زه قانون لار ښیم ته پولیس ډېر زورور یې خو زموږ د پارس دغه به وینې بیا د هغه د ده یو ورور دی هغه د سیشنجت د الپورۍ کې د سیشنجت سره ریډر دی او دوی چې دا د ډي پي او دی موږ ډي پي او دی راشي موږ خو زموږ ورور دی موږ خو قانون غواړو په قانوني لاره چارې بل سره خبرې کوو نو هغه بیا هغه ډي پي او خو به نشو راتلی او هغه بیا خپلې سوچو راولېږه او هغه معافي وغوښته دغه نه موږ د هغه بیا هغه مشنواله چا سره چې لرګي نیولي وو د دوی چې په نوم باندې پرچه مه کړ کړو په ده باندې موږ پرچه کړ کړه پرچه زموږ سره هم موجود ده. اوس دا درېیمه واقعه بله راله نو که چېرې موجوده قیادت زموږ د دې دغه مرسته ونه کړي نو زموږ دا قیمتي ځنګل دا به نور هم خرابې شي او ضایع به شي. د دې اصلي وجه دا ده چې زموږ فارسګارډ چې یو بلاک ته ځي یو بیټ ته ځي نه کې یوازې د هغه سره یو خو دی یو سره ګاډبوکي او یو سره ساده څوک هغه دی چې کله چا خلاف دغه یا څوک دغه کوي نو پای کې لیکي سره او پای باندې پرچه کټ کوي نه د سر وسلې نه د سر بل مددګاري هېڅوک سره نه دی نو او زمونږ د خو منظمې زموږ سره کلاشنکوم نیم هم موجود دي موږ 2-3-5 کسه هم موجود یو چې موږ په دې شي کې پیل شو په دې پروګرام کې پیل شو نو بیا خو به دا ټوله محکمه ټرکه بیا خو ختم بیا خو دا اډو سب کې پاتې نه شو او بل د پولیس والا چې دي دا ټول سناکاره خلک نه دی دوی همیشه زموږ سره سپورټ کړی زموږ سره ښه کړي دي په هره لار کې دا زموږ یو شان پورس یو دوی هم پورس دی موږ هم پورس یو خو په دې کې یو څو غلط خلک دی هغه د ټولې د پورس د پولیس هغه محکمه بدنامول غواړي او هغه د خپل غرض دپاره دا اف آی آر کټ کړی دی لہذا زموږ د ملګري په دې باندې دړمن دي په دې باندې خفه دي په دې خپله بېعزتۍ موږ دا نوکریان چې کوو دا نوکر رزق خدای پاک هر چا وکړي زموږ سره واده کړې ده موږ خو د عزت دپاره کوو نو چې زموږ عزت په عمل شو نو بیا زموږ د نوکري ته ضرورت دی او موږ د خلکو د ښه عزتمنو خلکو له عزت ورکوو
او که بې عزته دغه سم ګزاره کوو چې یاره دی به نه پوهېږي خیر دی د هغې دا وینا چې د ډي صاحب سره ملاقات وشو نو هغه هم په دغه خبره باندې ډټ کر ولاړ دی چې زموږ په پولیس باندې ګزار شوی دی آر پي او صاحب او بیا چې دی دلته کې دي چې کوم مطالبې کوي نو هغه دا وایي چې زموږ څلور الکاران چې کوم دي هغه د تورو تمبو شاته شوي دي په هغې باندې چې دی ناجایزه اف آی آر یې شوي دي چې هغې د سلیفرو خلاف په شنګله کې چې دی کاروایي کړې وه په هغه کاروایي کې چې دی پولیس پکې ککړ دي چې په هغې کې د هغه ځای ډي اس پي د هغه ځای چې کوم پولیس الکاران دي هغه په دې کې شامل دي او په هغه کسانو باندې تشدد شوی دی د هغو سره چې زیاتې شوی دی نن دا تورو جامو هلته سوینې دا د پارش الکاران دی دوی په احتجاج کولو مجبور دلته کې په روډونو ولاړ دي زموږ ځنګلات زموږ حالات چې کوم دي نو هغه داسې دي چې هغه طبیعي طرف ته روان دي خو چې که دي دا احتجاجونه دغه شان جاري وساتل نو زموږ د ملکن ډیویژن چې کوم ځنګلات دي چې کوم بچ دي کوم حالات موږ ته رامخې دي په هغې کې تاسو ګورئ وختاً فوقتاً دا سیلابونه چې راځي دا د دې ځنګلاتو مین وجوهات دي چې هغه کټ کېږي دلته کې چې دی الکاران په احتجاجونو باندې مجبوره دي هلته چې دی ځنګلات په خلک په بېدردۍ سره چې دی کټ کوي او د هغې هغه اثرات چې دي هغه په دې قوم باندې راځي نو زمونږ د خپل ویب سایټ په ذریعه باندې وزیر اعلی خیبر پښتونخوا آی جی خیبر پښتونخوا چې د هغې نه مطالبه کوو چې د دې الکارانو د رینجرز دا کوم پاریس کسان دي د مطالبات چې دي د حق مطالبات دي دا ومنلی شي په دې د انکوایري کېنولی شي او دې چې دی باقاعده انکوایري په کار ده په هغه طریقه باندې چې دې ته یو قسم لا انصاف میلاو شي زما د پروګرام مخ پای ته رسې مال اجازه راکوي د الله په امان